اولنی پوینټ چې دی زموږ شمنال روډ دی. دویم پوینټ چې دی زموږ نیټورک دی. دریم پوینټ چې دی زموږ په روډ کې چې کوم کرپشن شوی دی هغه. اولنی خبره خو دا ده چې شمنال روډ 2016 کې شروع شوی دی. انجینیر صاحب ناست دی، د دې والد صاحب کړی خو یې دوی وکړي او هغې کې خپل پڼ هم و، هغه به دې ته پته خپل پڼ پکې و. هغې پڼ باندې زموږ کټینګ هم کېده، کټینګ هغوی ونه کړو. د هغې نه وروستو یحیی ته حواله شوی دی او 7.56 لک روپۍ په کټینګ باندې رسېدلي دي، خوړلي دي. کټینګ یې تر اوسه ونه کړو. بلو سره موږ د هغوی سره کېناستو، خبره ښه وکړه په سی این ډبلیو ډپارټمنټ کې. هغوی موږ ته دا خبره وکړه چې موږ له 2 ورځې ټایم راکړه. موږ ورته ویل چې دا 2 ورځې کمې دي، سوچ پرې وکړئ. نو یې خیر دی 15 راکړې. نو موږ ویل لږ شو. موږ ته 10 اپریل و چې 10 اپریل نه موږ داسې چلو کوو چې موږ به دې باندې کټینګ شروع ځکه ایس سی چې زموږ لاندې روډ چې دا وران دی، په انتهایي وران دی، اوبه دي پکې. بره روډ خو په دې حالت دی. دې ته موږ دا وویل چې تاسو به 10 ورځو کې داسې وکړئ چې راشئ دا روډه دې لرې کړئ. نو دا چې روډه دې تعلق دا تلو دی، دا تګ به شي. دوی داسې چلو کو دا ډېره غټه بېعزتي ده، هم به دې پوهېږو نه. لکه ته په دومره غټه دره پسې دا سپین ږیری ناست دی که نه، دومره غټه دره پسې ته ټکټر رالېږې، دې نه بله غټه خبره کوم که نه. هغه ټکټر یې هلته وګرځو بوتله. اوس هغې ته موږ وایو تاسو موږ ته خپل رسیدونه راکړئ چې کوم د کټینګ د پیسې راوتي د هغې موږ ته رسیدونه راکړئ. هغې موږ ته هغه نه راکړي. د هغې وجه دا ده چې هغه پیسې هغوی خوړلي 2 زره پرې روړه واچول ښکته برم کوم چې برشمل ته روډ تللی دی. بل دویم پوینټ چې دی په دغې روډ کې هغه پوینټ دا دی چې دا روډ زموږ د 18 فوټ د دې سیمټ دي تارکول او 6 فوټ د دې شولډرې دي. هغه دوی د پیسو د نشته وجې پیسې خوړلي دي. اوس ورسره پیسې شته نه، هغې 12 ته راکوز کړو. په پی سی 1 کې کوم چې لیګل پروسس دی په هغې کې 18 دی. دی وایي چې نه زه به تاله 12 کوم. 12 زه تاله ځکه کوم چې ما سره پیسې نشته. که ته پیسو ته که ته 12 د صبر نه کوې نو دا روډ بیا ستاسو نه کېږي، دا 12 هم نه کېږي. موږ ورته دا وایو چې مهرباني وکړه دا 12 راته وکړه، څه نه څه وکړه. اوس داسې دی چې هغوی موږ ته داسې تیار شوي دي چې موږ که تاسو احتجاج کوئ تاسو سم کوئ، زموږ سره په دې کې نه پیسې شته نه موږ دا کولی شو. هغې لپاره ایس سی زموږ پلانینګ دا دی چې موږ تاسو ځکه دلته دا لږ انفارم کوو چې موږ به اوس اګریسیو موټو. د هغې وجه دا وه چې کور کلي کې خلک پاتې کېږي، مشران یې سپین ږیري خلک وایي چې په جرګه باندې خبرې وشي، په طریقه باندې وشي. موږ ورته 3 میاشتې موږ جرګې وکړې، ایون چې هلته ورته بخپیو پرېوتو. هر قسمه کوپریشن چې زموږ د طرف نه هغه موږ وکړو. اوس موږ په دې خبره پوه شو چې دا روډ زموږ نه کېږي او زموږ د زندګۍ سوال دی. نو موږ به اوس خپل کمپین شروع کړو. نو هغې چې الریډي تاسو انفارم یې چې بیا موږ خپل دغه چې دی سټرایک چې دا ریکارډ خبره وکړه. او بل دې کې چې شمنال نه موږ ټول چې غرضو د روډونو خبره کوو، یوازې د شمنال نه موږ ټول دي نه ټوټل ټولو ته راځو چې ټوټل موږ ته چې څومره کار شوی دی او په هغې کې فنډ څومره وتي دي دا وویل. دویم چې تاسو وایئ که نه دا په شریکه توګه بل ایس سی دویم پوینټ چې زموږ کوم دی که نه هغه نیټورک دی. نیټورک موږ دا تاسو هم ډیمانډ نه کوو، دا موږ دا خلک موږ دا هم نه وایو چې موږ ترې ټیلنار ټیک شي. موږ دا وایو زه اوس راغلی دغې دپاره یم چې په کوم چا په ځمکه کې هم دغه لګېدلی ټیلنار تاسو موږ ته دومره وکړه ټیلنار ټیکنیکل ټیم راوغواړئ، دوی د خپل ټاور راکوز کړي. موږ ته ټیلنار نور ضرورت نشته. موږ به ځان له دغه سره خبرو وکړو د زونګ والا سره. دا پرایویټ کمپنیانې دي، په اسانه باندې ډیلینګ کېږي. موږ به ورسره وکړو، موږ به ځان ته خپل غم وکړو. خو چې دوی کم از کم راشي چې موږ ورسره دا خبر وکړو چې دوی خپل ټاور راکوز کړي. ټیکې دي موږ ته نه دغه ټیلنار هغه الریډي هغوی حواله کړی. زه پرون اسلام آباد کې میلاو شوم د هغو ټیم سره، زه پسې آفس ته لاړم کوم چې مین آفس دی. هغوی دا خبره وکړه پی ټي سی ایل والا چې زموږ الریډي زموږ خپل بزنس شته، دا موږ ته دوی ایکسټرا بوج را کړی دی. ایکسټرا بوج چې زه سنبالوم دا به ټیم لګي. لازمي خبره چې یو سړی الریډي د 10 کروڑو کاروبار کوي، تو ته 10 کروڑو نور ورکړي، هغه خو خپل سنبالي وروسته به دغه سنبالي. نو د ټیلنار زموږ ټیک کېږي نه. ښه خبره دا ده چې دوی خپل ټاور راکوز کړي. که چېرې بیا دوی نه راکوزوي موږ به بیا دا ینګ هلکان به داسې چل کوي موږ دغه جوړو کمیټیانې او موږ به خېږو او موږ د هغوی د ستن سرسکار نشته، هغه د هغوی پراپرټي ده. خو موږ به د خپلې پراپرټۍ نه سیټ کول ته وږدو بیا کله چې راځي چې ویلي شي. هغه دا ده زموږ کلی تاسو ورته راغلي صفایي د زما سره خیال دی ترو وټ چغرزي کې دوی دغه ورکړي د صفایي دپاره
او الته هغه ګاډی هم ورکړی دی هغه ګاډی هلته ولاړلی تیل هلته پته نشته چې چېرته ځي صفایي هلته کېږي نه کسان یې پرې لګولي دي د هغې څه پراګ شته نه ما وایي تاسو کم از کم دومره وکړو ګورنمنټ ګاډي دي ایسي صاحب د ګورنمنټ ګاډي دي د ګورنمنټ کسان دي او د کم سیز دپاره چې هغوی هلته لګولي شوي دي هغه ډیوټي نه کېږي هغوی پرسنل کارونه کوي که نه نو دومره زیاتې خو کم از کم د قوم سره زه وایم چې کول نه یې پکار خو که د دې لږ تاسو تپوس